پرون چې کومه خبره وشوه عبدالله بن ابی کله د مرایشي له چینې په خوا کې د هغه دوو صحابهو او د هغې ملګرو د هغې کلمې یا د هغې معمولونو پکې خفګان په وجه باندې کله دا خبره وشوه چې مهاجرین ته یو اواز وکړو او بلانصارو ته اواز وکړو عبدالله بن ابی له دې موقع نه دا فایده واخیسته د مهاجرینو خلاف او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف یو ډېر لوی پروپاګاندا او یو ډېر لوی سازش شروع او بد نه دي شروع دا خبره چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګېده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغی د خپل پیغمبره دا سړی وجل غواړي بس ما له اجازه راغی چې دا راسره وه ځکه د شر او د سازشونه او د پروپاګاندا داسې یو ځل خو نه شوه دا خو بار بار همداسې کوي او منافق دی د الله او د الله د رسول او د دین دشمن دی ما ته اجازه راکړه چې راسره ووه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې کیف یا عمر اذا تحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه عمر چې دا سړی زموږ کړ ستاسو خیال دی بعض دنیا کې څه پروپاګاندا کوي خلک ودا پروپاګاندا کوي چې ان محمدا يقتل اصحابه محمد صلی الله علیه وسلم خپل ملګري وژني ظاهر خدای ملګری دی دا زما خلاف یو ډېر لوی پروګرام یو ډېر لوی سازش وي یو ډېر لوی پروپاګاندا وي اصل یو پروپاګاندا نه وه بیا به بخار نږدې شو راځي نه وایي به چې بخار ور نږدې ورشي او کله فکر نه لګي په څه به نه خفه شي او لاس سر به نه واله دا یو پروپاګاندا ده دې پروپاګاندا د وجې نه زه دی نه وایي بیا خبره په دې کې ذهن کې دا کېنه وه چې نبي علیه الصلوۃ والسلام وایي چې بهر خو به خلک وایي دا خو ملګری دی او نبي علیه السلام اصحاب دا لفظ ان محمدا يقتل اصحابه ځکه بظاهر خدای په صحابو کې شمار دی منځونه کوي کلمه وایي جهاد نه کله کله ځي او کله به د جمعې په ورځ راغی د نبي علیه الصلوۃ والسلام صفتونه به شروع اکثر دغه د جمعې په ورځ دا د نبی علیه السلام د تحقیق نه مخکې به ځان مې سپېس صفتونه جوړ کړی او پاره سره او صفتونه به شروع کړي نو بظاهر خلکو ته ملګری ښکارېده دا نقطه مې دې لپاره درته واضحه کړه چې د مسلمان په نوم باندې چې کوم سړی وي که نه چې هغه منافق شي خو د هغه سره د مسلمان جنګ چې دی هغه د مسلمان په فایده نه تمامېږي همیشه لپاره داسې شوي دي مسلمانان په خپل منځ کې جنګ کوي دا یو سړی بلکل سنت په ناروا باندې اخته دی خو دی مسلمان هغه مسلمان دی نو عام خلک مو وایي یاره ته مسلمان یې او دغه مسلمان دی د مسلمان خلاف د مسلمان جنګ کامیابېدل دا ډېره ګرانه خبره ده اگر چې ډېر منافق د دې وجې نه دا د خروج په دې معامله کې اهل علم ډېر زیات احتیاط کړی دی دلایل به هر حال موجوده وي خو هغه وایي چې یاره د دې نه به ډېر لوی فساد جوړېږي او دا فساد په نتیجه کې به څه فایده نه ملایي ځکه چې عام مسلمانان به وایي چې یاره دا د مقابله جګړه وي او دا د اسلام جګړه خو ذکر ده چې هغه اسلام د مسلمانانو یو کلمه وایي او دا د دشمن ډېره لویه کامیابي چې هغه د خپل کافرانو په ځای په خپل ځان په ځای باندې مسلمان ته مسلمان رامخې کړي په ځای د دې چې دا کافر مسلمان ته رامخې ته شي بیا خو ښکاره خبره بیا خو جګړه واضحه یو طرف ته مسلمان دی بل طرف ته کافر دی خو د کافرانو دا ډېر لوی سازش دی چې هغوی همیشه دپاره مسلمانانو ته مسلمانان رامخې ته کوي او د دې وجې نه د مسلمان هغه د اسلام خلاف چې کوم سازشونه دي هغه د ډېره حده پورې کامیاب شي او دا ټول زموږ د مسلمانانو د تاریخ په دې خبره باندې جواب بهرحال واپس راځو خپلې خبرې ته حضرت عائشة رضی الله تعالی عنها وایي چې ما د نبي علیه الصلوۃ والسلام نه اجازت وغوښته چې زه د خپل مور کار کره لاړم او مطلب یې دا و چې د دې خبرې متعلق معلومات وکړم چې دا څه مسله څه ده د دې حل به څنګه وي کور ته لاړم ما نبي علیه السلام راله اجازت راکړه چې خیر دې لاړم
ابتداء طریقه راځي چې ناشونې خبره نه ده یو زنانه یو ښځه چې هغه ښایسته وي د خپل خاوند خوښه وي د هغه بیا بنې وي د هغې بنې وي په کور کې دشمنانې وي دا یوه خبره ده چې هغه بندوق خو مزبرګي په خپل ځای راغله هغه بندوق خو یو شی دی د هغه فطري شی نو مور یې ورته وویل چې دا دومره غټه خبره نه ده خیر دی اصل کې دی کې د حضرت زینب رضي الله تعالی عنها چې کومه خور وه حمله بنت جحش حضرت زینب خو به داسې ډېرې خبرې نه کولې خو د دې خور په دې کې ډېر زیات حساب اخیستی وه او د دې وجې نه هغې ته هم بیا کوړې ورولې شوي دي او یا اتیا کوړې هغه هم لګاو کړې ده نو مور ویل هغه تسلي راکړه چې خیر دی دا داسې کېږي دا دنیا خبره داسې نه ده او چې ته پاک یې او په تا کې خپل ځان کې څه ګناه نه وي نو الله تعالی به ستا صفایي وی په دې کې ورځې تېرېدې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه تپوس کړی دی د حضرت بریره رضی الله تعالی عنها نه تپوس کړی دی د حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه نه تپوس کړی دی حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته ویل دا څه مسله ده دې کې څه وکړو ستاسو خیال حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته اول خو د نبی صلی الله علیه وسلم متصلی لپاره وایي چې الناس سواها كثير ښځې څه لږې خو نه دي د ښځو متعلق به پریشانه کېږي ښځې خو لږې نه دي نورې به الله تعالی به درکړي په نکاح البته دا چې پوره معلومات کول غواړي نو کور کې د خلکو نه معلومات وکړه ځکه چې داسې قسمه خبرې چې راځي نو د کور د خلکو نه نه پټېږي د فرد ته داسې څه د اعتراض خبره وي او څه د شک خبره وي نو د کور د خلکو نه نه پټېږي نبی علیه الصلاة والسلام کور کې به زیات او زیات اسامه رضي الله تعالی عنه کشر و د حضرت زید بن حارثه زوی و د نبي علیه السلام د هغې متبرنا دی دی به کور کې ورته راننوتو حضرت انس رضي الله تعالی عنه ماشوم دی هغه کور کې راته او کور کې یو زنانه د حضرت بریره رضي الله تعالی عنها دا آزاد وینځه وه نبي علیه الصلاة والسلام سره به خدمت کړو نبي علیه الصلاة والسلام دې ته تپوسونه وکړو دې ټوله ویل چې د خدای پیغمبر حضرت عایشه رضي الله تعالی عنها خو زموږ لپاره یو نمونه ده د هغې تقوا د هغې پرهیزګاري د هغې خدا ترسي د هغې د لمنې صفایي په دې کې خو څه شک نشته دې کې خو د چا د ګمان او د شک څه خبره نه راځي حضرت بریره رضي الله تعالی عنها نه تپوس ووایه چې ته خو په کور کې یې دا څنګه مسلې دي تا ته د حضرت عایشه کې څه مسله ښکاري هغې ورته ویل د خدای پیغمبر سوا د دې نه پکې راته اسم نه ښکاري چې کمه عمره ده او ډېره زیاته د ذمه دارۍ پروا نه ساتي نو کله به اوړه واغدي هغه اوړه به داسې کولاو ډېرې پټۍ یې نه نو دا به تېوده شي چېرته خوب به ډېر ورځي دا به تېوده شوي او بیزه به راغلي نه اوړه به یې سټلي کړو وایي دا ډېر نه علاوه خو پکې ماته څه غلطي نه ښکاري مطلب یې دا دی چې دغه بې پروایي موږ پکې پټې ده چې په کور کې لکه د ماشومانو غوندې ژوند دی لکه پخې ښځې چې نه هغه مرشد ته خیال کړي او د دې عمر هغسې نه دی نو دا کله کله داسې غلطۍ ته په کور کې وجوړېږي او یو شی ته چې پیشو جوړه کړی یا چې پکې بیزه راغلې د هغې جوړه کړې کله یو شی پرې شوی داسې قسمه داسې غلطۍ دې نه علاوه زموږ په دې کې څه غلطي نه دی نبي علیه الصلاة والسلام جومات ته راغی او خلکو ته یې ویل چې منبر ته وخته خلکو ته یې ویل چې ای خلکو د دې سړي په باره کې ما معذوره وګڼئ چې زه به زه سزا ورکوم ځکه چې ما ته د خپل کور په خلکو کې څه غلطي او کمزوري نه ښکاري دا سړی چې دا کوم سړي باندې خلک تهمت او الزام لګوي دا هم زما په غیر حاضرۍ کې چېرته زما کور ته نه دی راغلی ما چې د په خپله دروازه کې نه دی لیدلی نه بل چا لیدلی دی چې دی زما په دروازه کې چېرته ولاړ او نه هغه داسې سړی دی چې هغه د داسې د غلطو څه خبره هغه باندې داسې بدګماني هم د اوسه پورې چا نه ده کړې ابو ایوب انصاري رضي الله تعالی عنه کور کې به دا خبرې کېدې ابو ایوب انصاري رضي الله تعالی عنه نه ښځې تپوس کړی دی چې دا خلک د حضرت عایشې او د حضرت صفوان رضي الله تعالی عنه مبارک دا خبرې کوي د دې خبرې مبارک ته څه وایي ابو ایوب انصاري رضي الله تعالی عنه خپلې ښځې ته وایي چې که ته د حضرت عایشې رضي الله تعالی عنها په ځای شي او داسې په یو صحرا کې یې نو ته به داسې غلطي وکړې وایي سوال نه پیدا کېږي داسې غلطي وکړم نو ته وایي چې حضرت عایشه رضي الله تعالی عنها فستانه ښه ښځه ده چې ته د ځان مبارک دا ګمان نه کوې د هغې مبارک به دا ګمان څنګه وکړي مبارک د څه خیال دی زه په یوه صحرا کې یم او ما ته یو زنانه میلاو شي زما په باندې اورونه نه کوې وایي زما دې په خدای قسم یې صفوان زما نه ښه سړی دی تا ته خو زه ښه سړی ښکارېږم په صفوان خو زما نه ښه سړی دی چې په ما کې دا ګمان نشته دی نو په صفوان باندې دا ګمان څنګه کوې نبي علیه الصلاة والسلام چې منبر باندې دا خبره وکړه نو حضرت
سعد بن عبادة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه له رواية مطابق وكل روايات دار إذا أسيد بن حزير رضي الله تعالى عنه لكن سعد بن معاذ رضي الله عنه وفات شيء لأنه دين مسلم أسيد بن حزير رضي الله عنه قاسد بيدخلي بيغمبر على خبر واضحة زمان من قولي خبرك الشيخ نشتة دا پروپیگنڈا دا تومت دا الزام دا دروغ دا کم سړی چې تاسو یادوئ چې زما په قبیله کې نو ما ته ووایي چې د سر ووم او په زما د انصارو خضرج په قبیله کې نو بیا خضرج والا ته ووایه چې هغې کې چا ته ووایه چې هغه دا د سر ووایي که ما ته حکم وکړه زه د سر راوړی شم په دې کې حضرت سعد بن عباده رضي الله تعالی عنه پاڅېده دا سعد بن عباده رضي الله تعالی عنه ډېر نر او ډېر تکړه او ډېر بهادر صحابي دی کو دغه دا قوم پرسته او د قومیت د جذبه له باندې زیاته او بعض سړی داسې چې باید د قوم قبیله د جذبه له زیاته دا هغه صحابي دی چې دا چې کله فتح مکه کې نبی صلی الله علیه وسلم له جنډه ورکړې وه دا خضرج د قبیلې جنډه له ده سره وه چې نبی صلی الله علیه وسلم کته دا حضرت ابو سفیان یې ونیو ابو سفیان مې نیولی و بیا فتح مکې په کیسه کې به دا تفصیل بیا وایي نو بیا یې صحابه ورته وایي چې داسې دا تیرې دی دا یو ډله دا یو ګروه او دا یو ګروپ چې دی دا مخې ته ځي دا ابو سفیان باندې او بلې خلکو باندې روږ راشي نو دا سعد بن عباده رضي الله تعالی عنه چې جنډه ورسره او داسې روان شي ابو سفیان ته یې وکتل که نه وایي اليوم يوم الملحمه وینم نن هم دا غوښې یې د جنډ نبی صلی الله علیه وسلم دا جنډه ورته واخیسته او د تزویل یې ورکړه وایي نه اليوم يوم المرحمه نن به موږ معافي کوو خلکو ته دا دشمن پریوتی دی پریوتی دشمن باندې گزار نه کړو نو په دې سعد بن عباده رضي الله تعالی عنه کې دا ډله غوندې دا یو جذبه پکې د قوم د محبت دا جذبه پکې لږه زیاته نو دی راپاڅېد او د حضرت اسید بن حضیر ته وایي چې ته دروغ وایې دا ستا د قبیلې سړی وی نو تا به بیا ګزار نه کړو خو دا زما د قبیلې سړی دی ځکه مې ته ګزار کړې حضرت اسید بن حضیر ته وایي ته خو منافق یې ته خو منافق یې د منافق ملګرتیا کوې خبره لږه تیزه شوې منافق نه وو په جذباتو کې رانه خبره وشوه نبي صلی الله علیه وسلم دواړه غلي کړل تاسو غلي شئ زه یوه مسله حل کوم تاسو د هغې نه بله مسله پیدا کړئ موږ د یوې مسلې د حل خبره کوو تاسو د هغې نه ورته بله مسله جوړوئ دواړه فریق یې غلي کړه او بیا نبي صلی الله علیه وسلم کور ته راغی او پروپاګنډه خو روانه وه دې کې حضرت عایشه رضي الله تعالی عنها وایي چې نبي صلی الله علیه وسلم زموږ کره راغی زمانه مور او پلار چې راغی کمره کې زم ناست یم مور او پلار مې ناست دي نبي صلی الله علیه وسلم راته وایي چې ګوره عایشې غلطي دې نه شوي نو صفا اعتراف وکړه اقرار وکړه د دنیا سزا د آخرت د سزا نه ډېره کمه او الله تعالی نه معافي وغواړه زه به درنه معافي وغواړم الله تعالی به دې معاف او که نه نو صفا خبره راته وکړه نو حضرت عایشه رضي الله تعالی عنها ورته وایي چې د خدای پیغمبره زه په دې حیران یم چې زه څه ووایم که زه رښتیا ووایم نو تاسو یوه خبره نه منئ او الله تعالی ته پته ده چې زه رښتیا وایم او که زه په ځان دروغ ووایم نو تاسو به ټول راپاڅوئ به چې یې رښتیا خبره یې وکړه او حالانکې الله تعالی ته پته ده چې دا به دروغ وي نو زه خو ما د خپلو څه چل نه راځي زما او ستاسو معامله خو هغه څه ده لکه د یعقوب علیه السلام خو د یعقوب علیه السلام نوم رانیت شو وایي ما د قرآن هم ډېر نه راته دومره عمر مې نه و دومره مې زده کړه نه وه ډېره او هلته غمجنه وم نو ما د یعقوب علیه السلام نوم له ډېر خفګان نه هېر شو وایي ما وایي چې زما او ستاسو معامله خو هغه ده لکه د یوسف علیه السلام د پلار چې هغه به فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون زه به صبر کوم او الله ته پته ده چې خلک څه وایي نو هغه الله تعالی ته علم دی چې څوک رښتیا وایي چې څوک دروغ وایي دا مې ووایه او بیا ژړا راغله او مخ مې هغه طرف ته قسم لاستم د دې نه مخکې مې مور او پلار ته وویل خپلې مور ته مې وویل چې نبي صلی الله علیه وسلم له جواب ورکړ وایي مور مې وویل چې زه ورته څه جواب پیغمبر ته څه وویل پلار ته مې وویل چې ته ورته ووایه هغه مې زه ورته څه وویل ما له خو چل نه راځي وایي بیا ما دا خبره وکړه او غلی شو وایي په دې کې به نبي صلی الله علیه وسلم باندې د وحي کیفیت راغله نبي علیه السلام باندې چې به وحي راتله وجود به ډېر زیات دروند شو او په یخه یخنۍ کې به د نبي صلی الله علیه وسلم پر تندي باندې داسې خوله راغله لکه داسې ملغلرې مراسې ښکته راتویېدې داسې تندي باندې مې خوله راغله وایي چې دا کیفیت پرې راغی وایي زما مور او پلار په دغه وخت کې په دې کې وینه وچه شوې وه ځکه چې هغې وایي چې وحي به راځي او وحي به هم د دې حضرت عایشې په دې متعلق خبره کې راځي
پریدو کی غلطی نشي بیا په دنیا کې ټول دنیا کې دا وحي په قرآن کې ویل کېږي او زما د کاروا ما ته پته وه چې کېږي ودا مې خیال نه و زما په باره کې وحي راځي ما ته خپل شان ډېر ورکوټه ډېر کم ښکارېده ما وی چې زیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی سے اشاره وکړي خوب به ویني چې د حضرت عائشہ پاکه را او د الزام په دې باندې درو ودا زما خیال نه و چې په قرآن مجید کې آیاتونه راشي او هغه زما صفائی بیان لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت ختم شو د وحی را نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکه او خندلې او چې ابشری یا عائشہ عائشہ زیره می در باندې خوشاله شه الله تعالی ستاسو صفائی نازل کړه هغه لس آیاتونه چې ان الذين جاءوا بالافك لسورۃ النور ودا آیاتونه نازل وی بس ما مور او پلار کو ډېر زیات خوشاله او ما ته وی چې پاسه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شکریا ادا کړ وی ما وی چې نه ادا کړ د الله تعالی شکریا ولې نه ادا کړ د نبی علیہ السلام دا خبره ما او تاسو شو کولای کما او دا خبره او دا د پیغمبر په شان کې به ادبي او د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام په دې خبره شوی نه ده دا د حضرت عائشہ په غلطو کې دا شمار نه ده خبره بس هغه او نازل په نبی علیہ السلام باندې او په زمان الله تعالی د ما صفای بیان کړ تاسو په ما مبارک شکونه کول او تاسو په ما خبره یقین نه کوو والله تعالی زما سره د الله تعالی شکریا ادا نبی علیہ السلام په دې خبره خبره شوی نه ده لہذا دا د حضرت عائشہ څخه غلطی نه ده بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی جماعت ته او د آیاتونه واورل نو حضرت حسان ابن ثابت ابن اتیا کوي وو حضرت حمنا ابن اتیا کوي والا او حضرت مستح بن اساسه رضی الله تعالی عنہ اتیا کوي وو څنګه د قرآن وینا چې کوم خلک بچا داسې الزام ولګي او بیا د سره گواهان نه سلور کسان نو فجلدوهم 80 جلده به اتیا کوي لگاو عبداللہ ابن ابی والے لیکن نیرے والے عام روایات داری چې نیرے والے البته دا ابن اسحاق او د بعض کسانو روایتونه داری چې نواله دي صحیح خبره داسې ښکاري والله تعالی عالم چې عبداللہ ابن ابی له داتیا او کولو سزا نه ده ورکړې اوس به ته د سزا یې ولې نه ده ورکړې نو په دې ولې باندې جواب و الله او رسول خبرې نو دوه خبرې په ذهن کې راځي کېدای شي چې په دې دواړه خبرې یا دا دواړه نه یا په دې دواړو کې یوه اوله خبره خدا ده چې څنګه تا د مخکې وویلی شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې د دې عبدالله بن ابی له سر ولاړ نبي علیه الصلوۃ والسلام د سر د والو قابل خو دی پکار به د سر کې ووت نو خاطره دا خلک به پروپاګانډا کوي د پروپاګانډا د وجې نه معاف کړو چې سر دې ونه ور نو کوړې مړه ور نو کړې ځکه دې بیا پروپاګانډا کېده نو چې کله دا غلطي چې دا هغه گویا چې واجب القتل و هغه قتل نه کړ ځکه د هغې نه لوی فساد جوړېد نو دا کوړې مړه ور نه کړې دویمه خبره دا ده چې د بعضې قدراتو دا رایه ده چې د اتیا کوړې ورله ورکړې وې نو د ده به د آخرت هغه سزا کمه شوې وې معاف کېده یا نه معاف کېده خو جدا خبره ده خو کم از کم د آخرت هغه سزا به یې کمه شوې وې او الله تعالی نه غوښتل چې د ده د آخرت په سزا کې څه کمی راشي چې د آخرت کې چې سزا د ده دپاره مقرره ده چې هغه ده ته بهپور میلاو شي چې په هغې کې معمولي کمی راشي دا دوه توجیحات خلکو کړي دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د باقي خلکو له دا سزاګانې ورکړي د دریو کسانو دلته چې کوم قرآن مجید کې چې کوم آیت دی چې والذي تولى کبره منهم له عذاب علیم له عذاب عظیم چې کوم سړی چې د دې افک او د دې دروغو سرغنه دی د دې دروغو سرغنه دی نو د هغه دپاره ډېر بیا سزا د دې نه مراد د عامو خلکو د وینا مطابق عبدالله بن ابی دی لیکن چې کوم خلکو بخاري ویلي یا په دې کې کوم اهل علم دي او هغوی بخاري ویلي یا تاسو نه ویلي نو اوس ترجمه حواله وګورئ کتاب المغازي او کتاب التفسیر او دې کې بیا دا تاسو وګورئ دا واقعه حدیث الافک پکې وګورئ هغې سره یو حدیث دی چې یو ځلې حضرت عروه بن زبیر رضی الله تعالی عنه حضرت عروه بن زبیر د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها یو قسم لا خورئ دا د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د حدیث زده کول یو ځلې چې دی راغی چې ګورو نو حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سره ناست دی په آخر کې ړوند شوی پوره شوی ړوند او دی به راته هلته او کله به د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها حدیث اورېده کله به ورته څه کیسې کولې نو راته به ناست و نو په دې
حسان رضي الله عنه يو شعر هو شعر داوي حصان رزان ما تظن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. صحابه کرام مصیبت کو جدا ډېر پاک خلک دي د دې په ژوند کې څه عیب نشته په دې څوک څه اعتراض نشي کولی او دې د چا غیبتونه نه کوي چا باندې تهمتونه او الزامونه نه لګوي. حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها ورته وایي لكنك لست منهم ته مړه په هغو کې نه یې چې په چا الزامونه لګوي که نه چې په چا الزامونه نه لګوي نو ته په هغه خلکو کې نه یې مطلب یې دا دی چې تا خو ما الزام لګولی. حضرت حسن رضي الله عنه غلی شو چې غلی شو نو حضرت عروه رضي الله تعالى عنه له خبرې مقرره حضرت عروه خپل ترور ته وایي چې ام المؤمنین مورې دې سړي ته ولې اجازت ورکوې چې دا ستا په خوا کې راځي وکښېني دا خو هغه سړی دی چې قرآن د ده مبارک وایي چې والذي تولى کبره منهم له عذاب علیم دا خو د هغه ټولې د هغې سرغنه دی. حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها دا ونه وایي چې سرغنه دی نه دی دا آیت د ده مبارک نه دی نازل دا خو د عبدالله بن ابی مبارک نازل دی بلکې الټه بخاري راواله حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها ورته وایي وأي عذاب أشد من العمى وجړوالي نه به بل سخت عذاب به څنګه یې د پورې ورته نه چې کړی دی دا بخاري ده بخاري دا مې درته دې دپاره ووایي چې کوم خلک ځان ته اهل علم وایي او په داسې خبرو باندې نه پوهېږي نو لږ د دا بخاري وګوري چې دا دی که دا خبره څنګه ده. دا حضرت عروه خو صحابي نه دی حضرت عروه رضي الله عنه کشر سړی دی دی بیا او که صحابي دی نو ډېر کشر صحابي دی د عمر په لحاظ سره ډېر کشر دا د حضرت حسان مبارک او حضرت عائشة رضي الله عنها دا تپوس څنګه کوي او د ټول امت رایې دا ده چې الذي تولى کبره دا د چا مبارک نازل دی د عبدالله بن ابی مبارک نازل دی او دا د بخاري روایت دی چې نه حضرت عروه وایي چې دا د حضرت حسان مبارک نازل دی. بیا حضرت عائشة رضي الله عنها د دې تایید کوي او د دې نه غټ سزا به بله کومه چې الله تعالی دا لرونکی کړی دا جواب نه ده دا وایي دا د هغه چا په ذمه دی چې کوم خلک وایي چې دا خبرې وایي داسې نه دي نو دا به د دې لپاره ورکوي د ځان پر احادیثو پوهېدل غواړي داسې د دې خون نه ځان نه رایستل غواړي چا چې د سترګې پټې کړي دي نو هغه ته دا حق مه ورکوه چې ستا په سترګو لاس کېږي پوه شو په خبره دا لږ کلاو ګوره د احادیث ګوره دا د احادیثو کتابونه ګوره دا تفاسیر ګوره اهل علمونه تپوس کوه دا په دې منځ کې دا خبره راغله. حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها مبارک دا لس آیاتونه چې کوم ذکر شو دې باندې موږ غور وکړو دا لس آیاتونه بیا ووایه نن چې کور ته لاړ شئ نو تفسیر راواله که تفهیم القرآن نه دی او تفهیم القرآن سره د ورانې نومې راله معارف القرآن راواله هغه هم تفسیر دی بل د اردو تفسیر راواله معارف القرآن د مولانا ادریس کم دهلوي هغه راواله ماجدي تفسیر راواله نور د اردو تفسیرونه دی هغه راواله مولانا شبیر احمد عثماني تفسیر عثماني راواله قواعد عثماني راواله د مولانا اشرف علي تھانوي رحمه الله تفسیر راواله او دا لس آیاتونه پکې وګوره چې په دې لسو آیاتونو کې الله تعالی د دې خلکو نه کومه ګیله کوي او دا څه ورته وایي لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا چې دا خبره مو واورېده نو تاسو په ځان باندې د خیر ګمان ولې نه کوئ او دا ولې نه وایي چې هذا إفك قديم او وتحسبوه هينا وهو عند الله عظيم تاسو دا خبره وړه ښکارېده دا خو د الله تعالی ډېره غټه خبره وه لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم دا مولې نه وایي چې کله دا خبره واورېده چې هر سړي په خپل وی چغه والي وی دې ته انتظار نه کولی چې یوه میاشت دا خبره داسې ځوړندېدې څو پورې چې وحې نه وی راغلې دا به نه صفا کېده تاسو هر یو سړي دا چغه ولې ونه واله چې هذا بهتان عظیم دا ډېر لوی الزام دی دا هر یو سړي دا خبره ولې ونه کړه دا خبره الله تعالی چا ته کوي دا ګیله الله تعالی د چا نه کوي په دې خبره موږ ځان پوهېږو دا آیاتونه لږ ووایه د اردو کې دا ترجمه بیا وګورئ بیا که څه خبره درته پکې ښکاره نه شوه نو بیا سبا ماته ووایه چې یاره جي په هغې کې وروسته خبره نه وه دا تا چې څنګه ویل دې مطلب زما په دې خبره کې دا دی چې صحابه کرام چې دي دا د نبي علیه السلام د تربیت په وجه د قرآن باندې د ایمان په وجه د قرآن د تربیت په وجه د اسلام د تربیت په وجه د دوی نه دا دومره لوی خلک جوړ شو دا لوی خلک چې دي جوړ شو نو دا په دې وجه دي جوړ شو چې صادقان په
سنت باندې صحابي خو نه جوړي صحابي درجه خو چاته نه ملاوي صحابه مرتبه ډیره زیاته اوچته ده یو حدیث کې راځي چې کتاسو د احد د غرب سره خیرات کې چې صحابي او سلورنیش خیرات کوي کنه هغه ته رسېږي لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل د فتح نه مخکې چا جګړه کړې ده او چا خرچه کړې ده هغه چې د فتح نه بعد کوم سړی خرچه کوي نو هغه ته ورسېږي چې هغه صحابي دي صحابه هم د فتح نه مخکې خرچ کولو والا نشته او د فتح نه بعد خرچ کولو والا نشته نو د فتح نه مخکې چې په سخته کې چا خرچ کړی دی د هغې مقام بیا ډېر زیات اوچت دی او د هغې نه بعد چې چا خرچ کړی وکله وعد الله الحسنى د هغې مقام زمونږ خو د ټولو مقام اوچت دی نو په صحابو کې خپل هم فرق مراتب شته د دې مطلب دا دی چې قرآن او سنت ما ورته دا ښکاره کوي چې یو سړی چې ډېر هم زیات ناپوه وي ډېر هم په هغې غلطۍ خو ایمان یو داسې عمل دی قرآن یو داسې کتاب دی د نبي علیه الصلاة والسلام سنت یو داسې نسخه ده د شفا چې بېکاره نه بېکاره خلک هم وي هغه هم اوچت مرتبې ته رسوي اوچتې مرتبې ته یې رسوي دا چې کوم خلک دا وایي چې نه نعوذ بالله دا د قرآن او د سنت د تربیت خبره نه ده خو د مخکې نه دا خلک ټیک نو د مخکې نه ټیک نو بیا د نبي علیه السلام او د قرآن کارنامه تا ته کومه ښکارېږي کارنامه خو دا ده که نه چې دغه خلک ټیک کړه یو طرف ته وایي چې یاره د جاهلیت زمانه وه او په جاهلیت کې دا غلطۍ وي او دا غلطۍ وي او دا نو بیا به دې پوه شه که نه چې دا غلطۍ د څه په وجه ختمې شوې دا اصلاح د څه په وجه وشوه دا اصلاح د قرآن وشوه دا اصلاح د نبي علیه الصلاة والسلام د تعلیماتو په منلو وشوه دا لویې لویې مرتبې چې ورته میلاو شوې چې دا لویې موږ په سر ګرځو او د یو صحابي په زړه کې چا په زړه کې صحابي ته دغه ونیم څه نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي د ایمان په شک کې دی مولانا مودودي نه یو ځل چا تپوس کړی دی څوک په صحابو پسې بد رد وایي دا څنګه دی مولانا مودودي ورته وایي بد رد خو پرېږده خو چې په زړه کې یې ورته خیر وي نو دا سړی مسلمان نه دی دا مؤمن نه دی دا څنګه مؤمن نه دی دا صحابي ته په زړه کې خیر دی پاتې شو دا خبره چې قرآن کومه خبره کړې ده هغه به منل غواړي چې احادیثو کومه خبره کړې ده به منل غواړي دا به منل غواړي چې الله تعالی ورته معافي کړې ده او دا به منل غواړي چې دا کمزوری وي او دا یې اصلاح وکړه الله تعالی ورته بیا دا اصلاح وکړه او د هغې نه بعد اصلاح وشوه او بیا کمالي خلک ترې جوړ شو بیا ډېر لوی معیاري خلک ترې جوړ شو بیا د الله او د الله د رسول په هغه معیار او په هغه تله باندې بیا پوره وو چې کوم تله الله او رسول جوړه کړې وه په هغه تله باندې بیا دا صحابه کرام پوره دي بیا د دې هر یو صحابي سره ایمان د محبت دا بیا د ایمان تقاضا ده دا ځکه چې دا په دغه ایمان په دغه تله برابر شو په دغه تله باندې ځان برابر هغه معیار باندې ځان برابر دا بنیادي خبرې دې نه بعد راځو بیا په دې منځ کې یو بله واقعه هم شوې ده یو بله واقعه دا ده چې سلام بن ابي الحقيق ابو رافع د ده نوم دی ابو رافع دا یو یهودي دی دا په خیبر کې اوسېږي د ده ډېره لویه قلعه ده هلته د خزرج قبیلې بعضې کسانو د نبي علیه الصلاة والسلام نه اجازت وغوښتلو چې د خدای پیغمبره موږ ته اجازت راکړه دا سلام ابو رافع موږ ووژنو ځینې روایاتو کې دا راځي چې دې خلکو دا اجازت ځکه وغوښتو چې کعب ابن اشرف چې کومو کسانو وژلی محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه کعب ابن اشرف چې وژلی دا د اوس قبیلې خلک او دا د خزرج قبیلې خلک دي چې دا د نبي علیه السلام نه اجازت وغوښته چې موږ به د ابو رافع او موږ به سلام بن ابي الحقيق دی او کعب ابن اشرف بالکل یو شی څنګه چې کعب ابن اشرف د نبي علیه الصلاة والسلام خلاف پروپاګاندا کوله داسې به دم کوله شعرونه به دم وي د مسلمانانو نارینه او زنانو بېعزتي او د هغې پسې غزلې جوړول او شعربیتې جوړول دا به دم دا کول جب هم دا کول چې د نبي علیه الصلاة والسلام دشمنانو سره به یې مدد هم کوو دې چې کوم دا غطفان او دا د قریشو کوم خلک راغلي دي د دې مدد هم رالېږلی باقاعده مدد چې نبي علیه السلام باندې مدینه منوره باندې چا حمله کوله باقاعده د به له مدد هم رالېږي نو په دې صحابو کې دا تقریبا 15 کسان دي او د دې مشر دی عبدالله بن عتیق رضی الله تعالی دا خزرجي صحابي دی نبي علیه الصلاة والسلام نے اجازت وغوښتل د خدای پیغمبر اجازت راکړه دا سړی مړ نبي علیه السلام یې مړ دا عبدالله بن عتیق رضی الله تعالی عنه روان شو سره د خپلو ملګرو نه او د ده قلعه ته ورسېد چې قلعه ته ورسېد هغه وخت نور پرېوته ماښام دوی په یو ځای کې په یو لښتي کې پټ شو تیاره ولګېده نو دا عبدالله بن عتیق رضی الله تعالی عنه د خپلو ملګرو ته وایي چې داسې وکړئ چې تاسو دلته انتظار وکړئ
کما ته ضرورت راغی خو زه به راته آواز وکړم او که ضرورت رانغی نو زه بیا په آواز ووایم او هغه په یوه کلا ده هغې کلا نه ماسوتن باندې خلک راوتي دي دي انتظار دی نږدې ورغلی دی او یو ځای کې ورته پټ شوی دی دروازه بنده ده دی په دې سوچ کې چې دروازه مې بنده ده څنګه به ورځم په دې کې دروازه کلاو شوه او خلک راووتل اودس ماتې ته هغه زمانه کې به دننه کلا کې د اودس د ماتولو ځای نه نو خلک به بار ته راووته او څنګه چې زموږ په دیهاتو کې پخوا خلک داسې کول دي او سړی ته به ووته او څادر به په ځان راواچوه نو داسې د هغوی طریقه به نو خلکو به ځان باندې څادر یې باندې راواچولې اودس ماتې ځای په ځای بعد عبدالله بن عتیق رضی الله تعالی عنه د ځان باندې څادر راواچو چې نظم پکې یو کس داسې یې نظم اودس ماتو به د دې ملګری او بیا هلته کې څادر په دا نه چې راشي کله ودرېږي کښېني نو هغه د چوکیدار ورته ویل لکه په خدای بنده وایي که راځي خلک نه چې زه دروازه بندوم دا چې زموږ ملګری وایي که راځي خلک نه زه دروازه بندوم نو ته په ځان باندې څادر راووتو او سیده دننه ورننه چې ورننوتو دننه خو ځان له ځان لکه مړي دي دی په یو ځای کې اسونه او خان او خره او کچره او داسې ځایونه تړلي شوي دي نو د بل ځای پیدا نه کړم هغې ځای کې یو ځای کې ګوټ کې نام ځای او ګوري چې دا سړی چې دروازه بندوي نو دروازه څنګه بندوي او چابي به کوم ځای کې ږدي هغه د دروازه ولګله هغه د دروازه بنده کړه یو ځای کې یو چابي یو داسې میخ وهلته یې چابي ځوړنده کړه او خلک لاړه کېناستې بنده خو د چابي ځای معلوم کړو چابي خو دغه ځای کې ځوړنده ده بیا دی ناست دی غوږ دي نو ګوري چې بره سړی بره په دې لاندې ښکته کمرې دي مزدوران نوکران یا هر څه چې دغه خلک دي د دې ځان له ځان له کمرې دي بیا پړوې بره ختلې دي ما بره پړو کې بره بیا یو کمره ده په هغې کې دننه دا ابو رافع دی سره د خپلو بچو ښځه ورسره ده او دی دی نو خلک ورغلي دي هلته ورسره ګپ لګوي ماسوتن باندې غټ ملک صاحب دی ملک صاحب سره خلک ګپ لګوي د دې ته انتظار وکړو چې خلک راکوشي ډېر انتظار چې وکړو خلک راکوشي هغه سړی خپلې خپلې کمرې ته دننه شو خبرې بندې شوې خبرې بندې شوې دی او بل ځای خو د ورځي او هر یو دروازې پسې د بار نه زنځیر لګوي هر یو دروازه د بار نه پسې بندوي ټولې دروازې د بار نه بندوي بیا راغی چابي راواخېسته او دا دروازې د باغ دننه نه کلاو ځان دی د تېښتې دپاره او د هغه دپاره لار کلاو کړه چې دې ځای به څوک راونوځي او دروازه ماته به کلاو او ګیره یې واخېسته او لار بره وخته چې بره وختو اواز یې وکړو وساته تیاره ده هلته خو درته کمره معلومه ده نو د بل څه معلوم دی نو د هغه د کټ ځای معلوم دی اواز یې پرې وکړو یا ابو رافع هغه وایي څوک یې د څوک یې سره ده ورټوپ کړل او ګزار یې کړو ګزار یې پرې وکړو ګزار سلمو نه ولګېد او څه خطا لاړ چې خطا لاړ او دی بیا باندې بیا لږ بار ته راووتل هغه ښځې ته وایي چې ښځې بیخ دې وده څوک سړی دی ګزار یې راباندې وکړو خو بد شو ته یو ساعت انتظار وکړې چې څوک راځي نه ځکه چې دې خبرې خطر هم ده چې یو دروازه رانه کلاو پاتې شوي پته ولګېده چې څوک رانغلل بیا اواز بدل اواز یې بدل سړی دا خپل اواز کله بدلولو چل وکړ اواز یې بدل کړو چې څه شو دا څوک دښمن هغه وایي خدای دې غرب نه کوو چا راباندې ګزار وکړه هغه وجلې هم خو بد شو بدل دې را ښه معلوم کړو چې وایي راتلې پکې راشي ښه کړو او سم یې په جوړ کړه وایي وایي که د دې اخري ملا دا هډوکی یې مات کړه که نه ویې د دې دا چقاره چې مې واورېده که نه ویې ما چې ځکه خیر کار او بیا ته روان شو چې روان شوم په دې پړو راکوزېدمه هلته مې لږه تعلیم وه ما وایي چې سپوږمۍ ده هلته مې پړوی لیدلې نه وه درځې راپرېوتم دا پونډۍ مې ولګېده پونډۍ مې ماته شوه همې زر زر په څادر باندې وتړله او هلته کېناستم وایي ما وایي چې په خپلو غوږو مې اورېدلې نه وي که نه چې ابو رافع وژلی شوی دی دې دې نظم نه وایي چې داسې دا د چرګان باندې ټیم شو وایي په دې کې یو سړی بره قلا ته وختو وایي چې یاره ابو رافع یا به د ښځه وه څوک شو وایي چې ابو رافع وژلی شوی دی او خلک د ځان خبر وایي په هغه ځای نه مې راووتم مزدور ته مې وایي چې یاره شا بیا ځای وسو زه لاړم او تاسو ځای نبي علیه السلام د ځان وسوی وایي دا ده په دې ګوډه خپله باندې د دې خپلو ملګرو نه مخکې راورسېدم نبي علیه السلام چې نبي علیه السلام ته راورسېدم او ورته مې ویلي زیری مې در باندې په خپلو غوږو مې واورېده چې ابو رافع وژلی شوی او دا چل مې ورسره کړو وایي بیا نبي علیه السلام لاړې راواغېستې او زما په دې پونډۍ باندې پورې کړې او مې داسې نه وه لکه چې دا پکې شوي بلکل مې درد کوه او نه ماته هېڅ ټلفونه بیا دا د نبي علیه السلام یو قسم له ایجادي شان هم دی او دا د صحابه کرامو قربانۍ دي یو صحابي چې دی هغه په سلونو خلکو باندې دروند دی د ځان پروا هم نه ساتي د بچو پروا هم نه ساتي دا قربانۍ دي دا داسې انداز کې د صحابه کرامو د قربانۍ یادونه مینه به دې ورسره زیاتېږي چې کومه اصولي خبره ده هغه ذهن کې ساته د صحابه کومه قربانۍ کړې دي زما په خیال کې موږ تصور نه شو کولی د دې
حسن بصري صحابه لیدلی تابعی دی چاته تاسو کوي دا صحابه څنګه خلکو هغه ته پریدا وی چې تاسو لیدلی وې تاسو به لیدلی وې او تاسو لیدلی وې تاسو د منافقان وې به صحابه دا خلکو وی چې دا تاسو لیدلی وې چې دا تاسو وې اسلام دا وی کوي تاسو به ویل چې تاسو ټول منافقان دا اسلام سره مینه دې ته ویل کراته چې اسلام سره مینه هغه چې صحابه وکړه او که تاسو لیدلی چې دا صحابه د اسلام سره کومه مینه کوي دا خو نه په ځان دی او د بچیانو دا خو د دې دا وجودونه ته به نه وایي دا د غوښې نه جوړ دي په لوږه دي نه دي په ستړیوالي دي نه دي د دشمن یره د دې په زړه کې نشته د الله تعالی هغه وعدې داسې ورته ښکاري لکه موږ په سترګو چې ورته ګوري داسې په سترګو چې ورته ګوري عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام سره په بیعت عقبه ثانیه کې معاهده کوله وی د خدای پیغمبر څه وکړي وی دا به کوئ جهادونه به کوئ زکاتونه به ورکوئ قربانۍ به کوئ وی ښه دا ټول هر څه وکړو که نه دا خو هر څه خو ستا خبر زموږ لپاره به څه ملاوېږي موږ ته به څه ملاوېږي نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویلي تاسو به جنت ملاوېږي وی چې خلک بیا لاس ور دې خواته لا نقیل ولا نستقیل ګوره دا خبره به بیا واپس کوو نه دا خبره به بیا واپس کوو نه یو صحابي دی په دې بیعت عقبه کې هغه څنګه ته کړی و د بیعت عقبه هغه نبی علیه الصلاة والسلام ته وی ګوره د خدای پیغمبر یو خبره کوم او په رښتیا خبره وایي څه خبره کوي وایي هغه انصاري دی ورته وایي داسې چل دی چې ته به راشې دلته مدینې منورې ته که نه مدینه منوره به موږ به قربانۍ وکړو دا دنیا به فتح وکړو موږ به مړي پکې وشي زموږ به پکې شهیدان هم وشي کورونه به ممران شي هر څه به تباه برباد شي خو بیا چې کله دا ملک قبضه شي او دا ټول علاقه کې سمسمه شي او امن او امان راشي نو ستا خو خپل کلی مکه دی که نه نو که ته بیا موږ پرېږدې او مدینې منوره پرېږدې او بیا مکې معظمې ته راځې نو بیا به دا خبره خو بیا نه کوي که نه داسې خو به نه کوې که نه نبي علیه السلام ته وایي داسې خو به نه کوې که نه چې بیا موږ پرېږدې او ته رانه بیا مکې معظمې ته راځې نبي علیه السلام ورته مسکې شو ورته یې وایي مرګ مې هم ستاسو سره دی او ژوند مې هم ستاسو سره دی مطلب یې دا دی چې قبر به مې په مدینه منوره کې مرګ به مې هم ستاسو سره وي او قبر به مې ژوند به مې هم ستاسو سره وي نو هغه ورته د خدای پیغمبر بس اوس چې راته شوی ووایه نو بیا هغې یو قدم رسو شوي دي دا دغه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه تاریخ خبره دې نه بعد خبره تله راتله او دې ته راورسېده چې نبي علیه الصلاة والسلام خوب ولیده خوب نبي علیه الصلاة والسلام ولیده دا د ذوالقعدې سنجې هجري نه مخکینی خبره نبي علیه الصلاة والسلام دا خوب ولیده چې زه د خپلو ملګرو سره مکې معظمې ته تللی یم او بیت الله شریف نه طواف هم کړی دی هدیې مو ملالې کړي دي قربانۍ مو هم کړي دي چا سرونه خرولي دي او چا ویښته واړه کړي دي نو ځای چې ځو چې تیاري وکړو او دی چې ځو عمرې ته دا عمرې له د تلو دا اعلان چې دی دا ګویا کې د دشمن په خوله کې ځان ورکول نبي علیه الصلاة والسلام یو د خوب د وجې نه وی چې کېدی شي الله تعالی موږ بوځي هلته یو ځل خو به بوځي په دې کې خو عقیده ده خو دا پکې نشته دی چې دا ځل خو بیا نو ځای چې تیاري وکړو ځو دویمه خبره دا ده چې دې د مکې خلکو دا د کعبې دا دروازې چې په موږ باندې بندې کړي نو د دې هم یو علاج پکار دی اخر کې دا ټول خلک دنیا ځي او د بیت الله شریف ته طوافونه هم کوي او عمرې هم کوي او هلته قربانۍ هم کوي او د بیت الله طوافونه او لبیک اللهم لبیک نو زموږ حق نشته چې موږ لاړ شو دا د قریشو څه ملکیت خو نه دی ځای چې بسم الله ووځو او د دې قریشو ته دا ثابتوو چې دا بیت الله یوازې ستاسو ملکیت دی تاسو څوک غواړئ به راځي او څوک نه غواړئ به نه راځي وکړه دا خو لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا دا مسلمانان مرګ روان دي دا به واپس را نشي او مرګ څوک نه ځي نبي علیه الصلاة والسلام ځان سره سپینې چادرې واغوستې ذوالحلیفه دا نن سبا چې ابیار علي وایي دا به د مدینې منورې نه شپږ میله لرې دی اوس په مدینه منوره کې دم دی دا د کوم ځای نه چې سړی د مدینې منورې نه ځي او احرام کوي ابیار علي نو دې ته به پخوا ذوالحلیفه ویل نبي علیه الصلاة والسلام دلته ورغی احرام یې وتړو وایي چې په خبره
وګورئ چې خلکو ته دا پته لګي چې دا د حرم دپاره قرباني ده د حرم دپاره هدیه ده تحفه ده نو دې ته به بیا سوفر نه کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم غسل وکړو بیا چادرې واغوستې د احرام لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک تلبیه ویې روان او دا صحابي ورسره دا څوارلس سوه کسان دي روان شي کابل ته په لاره کې چې کومه عامه لاره ده په دې باندې چې ځي هلته نبي علیه الصلاة والسلام ته پته ولګېده چې د مکې خلکو مشوره وکړه چې دا خلک خو را روان دي دا خو نه پرېږدو دا نه پرېږدو حضرت خالد بن ولید دا مسلمان شوی نه دی 200 کسان ورسره سواره ورسره دي او قرا او الغمیم یو ځای دی لاره د مدینې منورې نه چې مکې معظمې ته راځي لاره په دې چوک کې په دې لاره کې ورته کېناستو چې راځي په ما به راځي او چې زه یې وچېړم خامخا به جنګ کوي او چې جنګ کوي نو موږ به دنیا ته دا ښکاره کړو چې راغلي خو د احرام په جامه کې دي خو د احرام په جامه کې پټ جنګ راغلي او نبي علیه الصلاة والسلام ته سوا د توی نه بل څه ونه صحابه کرام ټول خو د عربو داسې وه لکه د یو زنانه لپاره والی او بېخفي دا خو د عربو زیور دا خو د عربو کالی دې نه بغیر وسله نه پیدا کېدي د سړی دي او دا د جنګ وسله نه منلی کېده دا د سړي د حفاظت یو شی و توره به د سړي سره نور غشي ډنډې نیزې ډالونه داسې ټول ورسره نه وو په دې معنا د جنګ نه دی نبي علیه الصلاة والسلام ته چې پته ولګېده چې دا حضرت خالد بن ولید خو خامخا مجبوروي په جنګ باندې نو نبي علیه الصلاة والسلام لار بدله کړه دا چې حدیبیه ورته وایي نو سبا ورته شمیسي وایي دا شمیسي ته چې د جدې نه ځي مدینې مکې معظمې ته په لاره کې ارایې غوندې راځي اور باندې د پاسه ارایې جوړ کړی دی د دې نه د ګس طرف دا علاقه چې کومه ده نو دا د حرم ځمکه نه دغه ځای پورې راغلی ده دا حدیبیه داسې ځای دی چې دې کې څه ځمکه د حرم لګېدې ده او څه ورته د زمین حل لګېدلی دی دا شمیسي ورته سبا نبي علیه الصلاة والسلام دغه درلوده حضرت خالد بن ولید ته چې پته ولګېده خلک د ما په طرف راغله چې د مکې معظمې ته لاړه ولته خلکو ته وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم په بل طرف راغی او هغه د حرم ځمکې ته راورسېده اوس خو تاسو کولی شئ نه شئ په دغه موقع باندې نبي علیه الصلاة والسلام ته ډېر وختونه راغلي دي په هغه وختونو کې اولنی وخت چې راغلی دی د هغې کې یو کس دی بدیل ابن ورقا بیا د هغې نه بعد یو بل کس راغلی دی حلیس دا هغه نوم دی یو بل کس راغلی دی عروه دا هغه نوم دی آخري یو کس راغلی دی سهیل دا هغه نوم دی بدیل ابن ورقا ته نبي علیه الصلاة والسلام دا ویلي دي چې د مدینې خلکو ته ووایه چې موږ خو عمرې ته راغلي موږ سره سوا د تورو نه بل څه نشته دا د یو مور ورته هدیې را سره دي د قربانۍ څاروي را سره دي صحابه کرام تلبیه وایي لبیک اللهم لبیک وایي دا د عمرې نیت یې تړلی دی نو ته ګورې نه چې موږ جنګ نه یو راغلي او بیت الله نه موږ باندې کوې تاسو ظلم کوې دا حضرت بدیل ورغی دی بیا وروسته مسلمان شوی دی دې چې هلته ورغی د مکې خلکو ته یې ویل چې ګورئ دا ظلم مه کوئ دا سړی راغلی دی او دا عمرې له راغلی جنګ نه دی راغلی هغې د ده خبره ونه منله بیا بل کس بیا بل کس بیا بل کس اخر کې عروه راغلی دی عروه بن مسعود ثقفي عروه چې راغلی دی چې کتلي دي نو هغه صرف د باغه تماشه کړه نبي علیه الصلاة والسلام سره ملاو شوی هم نه دی یو ځای کې ناست دی چې ګوري نبي علیه الصلاة والسلام اودس کوي چې اودس کې صحابه راځي او د نبي علیه الصلاة والسلام د لاس نه چې کوم اوبه تویېږي هغه په ځان پسې مږي یو د بل نه مخکې کېږي څوک ته اوبه بیا چې خلک نبي علیه الصلاة والسلام خبرې کوي خلک ټول خاموش ناست دي دا عروه ورغی د مکې دی خلکو ته وایي ای قریشیانو تاسو ډېر ظالمان دي دی ثقفي دی دی د بنو ثقیف د قبیلې دی وایي تاسو ډېر ظالمان یې دا محمد صلی الله علیه وسلم ته د نارو بادشاهانو په شانې بادشاه نه دی هغه صحابه خو په سر ورکوي او چې د هغه د خولې نه لاړې ټکلی کېږي هغه هم په ځان پورې مږي د تبرک دپاره چې د اودس اوبه یې هغه هم په ځان پورې مږي د هغه نه چار چاپېره تاویږي لکه د پتنګ په شان چې د هغه نه د پتنګانو د شمې نه تاویږي سر پې ورکوي ما داسې مینه او داسې محبت او داسې ادب د بني ادمو نه دی لیدلی دا د بادشاهانو سره خلک ادب او احترام کوي په هغه په ظاهر سلوک ملوک کوي هغه په زړه کې هغسې ادب نه وي د محمد صلی الله علیه وسلم ملګري خو په هغه سر ورکوي چې خبره کوي خلک خاموش ناست بیا ورته غوږ دي د ډېر زیات احترام د وجې نه او داسې په ډکو سترګو ورته ګوري نه داسې ښکته ښکته ورته ګوري د ډېر زیات احترام نه ورته په ډکو سترګو ګوري نه
سهيل راولي سهيل بن عمرو دا سهيل راولي رضي الله تعالى عنه دا بیا مسلمان شوی دی دا ډېر ښه صحابي دی ډېر تکړه دی بیا په افریقا کې په یو جهاد کې شهید شوی دی دا بیا ډېر بیا قربانۍ کړي اسلام نه پاره بس چې دشمني پرېښوله او که څه چې مسلمان شو بس بیا چې د مسلمان هغه بیا کنورټ شي ته وایي مکمل بدل زموږ استاد زموږ خبر نه وه چې دا یوه غاړه به یې واله او دا بله غاړه به یې واله نو دا حضرت سهیل مسلمان خو نه دی نو چې راغی نبي علیه الصلاة والسلام قاله مذاکرات روان وو خبرې کېدې اخر په څلورو خبرو باندې اتفاق وشو په څلورو خبرو باندې اتفاق وشو او ویې راځئ چې دا څلور خبرې ولیکو څلور خبرې دا وي چې اوس به تاسو واپس لاړ شئ اوس به ونه نه کوئ دا صحابي معلوم هم دلته په دې حرم په ځمکه کې حلال کړئ او ځای به واپس بیا به کال له واپس راځئ په دې ورځو 3 ورځو دپاره به راځئ 3 ورځو نه به زیات نه پاتې کېږي 3 ورځو کې به موږ تاسو ته مکه معظمه خالي کوو تاسو سره به صرف توري او هغه په کاټۍ کې بندې کړو او بیا به دلته 3 ورځې په دې حرم کې پاتې شئ عمره وکړئ او کوئ که دوه کوئ تاسو څخه 3 ورځې به دلته پاتې کېږئ 3 ورځو نه بعد به واپس یو شرط خو دا دویم شرط دا دی چې زمونږ او تاسو دواړو کې ازادي ده تاسو له چا سره معاهدې کوئ او کومې خلک کومې قبیلې د ځان سره ملاوئ په دې ټولو عربو هغه تاسو ته ازادي ده او چې کومې قبیلې موږ سره ملاوېږي د هغې موږ ته ازادي ده دې کې څه پابندي په چا باندې نشته څوک ځان سره ملاوئ او ځان سره ملاوئ او موږ چې ځان سره څوک ملاوئ موږ ځان سره هغه ملاوئ درېیمه خبره بیا دا ده چې 10 کاله پورې به یو بل سره جنګ نه کوو 10 کاله به جنګبندي 10 کاله بعد به بیا وو او 10 کاله به کم بامان شي مونږ هم بامان لکه دمه به څلورم شرط بیا دا دی چې که زموږ نه یو سړی دا له درشي نو موږ ته بیا راواپس کوي موږ نه یو سړی مسلمان شي او دا له درشي نو ته به په دې باندې پابند دی چې ته به موږ ته واپس کوي نو که ستا نه یو سړی واپس مکې معظمې ته راشي او واپس شي نو ته به دا حق نه لرې چې زموږ نه واخلې بس هغه وخت سره نبي علیه الصلاة والسلام سره په څلورو خبرو باندې ما وسطه صحیح ده عیله دا خبره لیکلی کېده او په دې کې د دې سهیل رضی الله تعالی عنه زوی ابو جندل دا ابو جندل رضی الله هغه دا دی چې په دې لاسو پښونه تړلی شوی والی شوی ټکولی شوی دغه دی چې په څه طریقه باندې دلته ځان راورسوه نبي علیه الصلاة والسلام وی د خدای پیغمبر د دې زناورو ته مې آزاد کړه د زناورو مې سلوک را سره کوي مسلسل مې ډبوي ظلم را سره کوي په زنځیرونو کې تړلی او دا سهیل چې ولیدو ورته وی چې دا لکه زما نه دی نبي علیه الصلاة والسلام یې دا جواب ماله راکړه او معاهده لا لیکلې شوې نه ده دستخط یې پلا شوي نه دي سهیل ورته وی زه بیا معاهده نه کوم مونږ خبرې کړې دي وی لیکلې هم نه دي وی زه د فرض نه معاهده شوې ده خو زه د دا په حیثیت یو فرق ته ما پېژنې او زه تا پېژنم نو څنګه یو سړی د چا نه څه غواړي نو دا سړی د زه غواړم دا ما ته راکړه وی دا هم ده وی دغه هم نه منم مې نه درکړه وی ښه دی راکړې وی صحیح ده ابو جندل رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاة والسلام یې زه الله تعالی به تا دپاره چې لار راوباسي صبر کوه څومره صبر چې دې کړی نور صبر هم وکړه او دوله یو څو څپېړې هم ورکړې نبي علیه السلام په مخکې یې پلار د خپل زوی ده حضرت ابو جندل رضی الله تعالی عنه یو څو څپېړې پر یې مخ مخې ووکړ په چمټه باندې په کوړه باندې پر یې مخ مخې ووکړ حضرت عمر دی خوا روان شو چې روان شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره غلی غوندې روان و غلی غوندې ورسره روان او کوره ورسره وه ورته یې ویل چې داسې څه وکړه چې د دې کافرانو د عینه د سپو د عینو نه هم زیاته مقداره ده دا دی چې دا توره د درکو که څه کولی شي نو مطلب یې دا دی دا توره درکړو خو د پلار نه دا سر وی نو خو هغه په هغه وخت یا په خبره پوه نه شو یا به دا خیال چې داسې مقبراتو میلاو نه شي مقبراتو میلاو نه شي نو هغه د حضرت عمر رضی الله عنه دغه خبره ډېره زیاته وانه بسته یعنې د حضرت عمر نه مطلب دا و خو دا پلار دی او دغه زوی دی خو نه شي شی تمام نبي علیه الصلاة والسلام معاهده لیکل شروع معاهده لیکل شروع حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډېر زیات خفه شو راغی نبي علیه الصلاة والسلام ته ویل د خدای پیغمبر موږ په حق یو که نه بیا وی دا په باطله دي که نه دي بیا وی زموږ شهیدان په جنت کې دي که نه بیا وی زموږ د دې د مرداران په جهنم کې دي که نه بیا بلکل دي نو وی بیا ته د خدای صحیح پیغمبر یې که نه وی یما وی دا ظالمان دي کافران
دشمنان د خو بالکل دي نو بیا دا موږ څنګه معاهده کوو چې موږ به سړی مسلمان چې دلته باندې راشي او چې د دین شي بیا به راواپس کېږي او څه کار به موږ عمره باندې کوو بغیر د عمرې نه به داسې نبي علیه الصلاة والسلام ته ګوره د پیغمبر یم ما پرې خپلې خبرې لا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وی ابو بکر دا کومه قسمه ده دا کومه قسمه ده دا موږ راوړل دا د ذلت شرطونه ابو بکر صدیق ورته وی راځه نبی علیه الصلاة والسلام پیغمبر دی پیغمبر دی ایمان ورو وړه د پیغمبر دی وخدا مهار او دا د سوالې دا واګي ودی سا چې په کوم طرف زی په هغه طرف پسې ځه کیسې مکوه خبره مکوه چې پیغمبر کوم طرف ته ځي بس ځه چې ځین کې د راځي معنا چې ځین کې د نه راځي معنا ضروري نه چې هغه خبره د ستاسو ځین کې راځي هغه معنا غواړي نه چې په ځین کې نه راځي چې په نه پوهېږو هغه معنا پیغمبر وایي چې دا بس بیا حضرت سهیل لیکل کول لیکل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سهیل ته خبره کوله اولنې چې بسم الله په لیکلا نبی علیہ السلام یې ولیکه بسم الله الرحمن الرحیم سهیل الرحمن الرحیم نه پیژنه ویسه پیژنه بيزا زیات دا ولیکه چې بسم الله ته والعزى لیکي نو دا ولیکه چې بسمک اللهم نبی علیہ السلام بسمک اللهم بسمک اللهم استغفر الله بیا دا غینه بعد شرایط د شروع واړو لیکل په اخر کې متوي چې دا هغه فیصله ده چې په دې باندې محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی دو او سهیل چې د قریشو نمائنده دی دې دواړو په دې باندې اتفاق سهیل ورته وایي چې محمد ولیکه محمد ابن عبد الله ولیکه او محمد رسول الله نه پیژنم زه دا رسول نه پیژنم رسول نه منم کما ته رسول منل بیا به ته مدینه باندې کولې نبی له صلی الله علیه وسلم کتاب منه او نه منه رسول یې حضرت علی ته ویل چې نه مې نورانه کا محمد ابن عبد الله ولي حضرت علی مې څنګه رسول الله ورانه یعنی دا یو هغه مقرر چې نبی له صلی الله علیه وسلم حضرت علی ته خبره کوي او هغه مننه دا دې مطلب دا نه چې سنا فرمانی کوي واغه چې رسول الله لا تک کښ کړه دا ولې ایمان هسلا چې رسول الله ته کښ کړه نو دا لکه ټول خبره ده په دې باندې په څنګه هغه شک دي چې دا رسول الله کښ کول دا ما مسله جوړه نو دا د ایمان خبره ده او نبی له صلی الله علیه وسلم راته وایي چې کټه کوي نبی له صلی الله علیه وسلم ته وایي چې کټه کوي مثلا نه جوړ لیکي دا ما ولا څه دی دا رسول الله راته کې څنګه کوي نبی له صلی الله علیه وسلم ما ته وایي کوم یو نبی له صلی الله علیه وسلم لیکل نه کوي ودا نبی له صلی الله علیه وسلم ودا عبد الله ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله وهذا شو خبره ختمه شو سهيل کو طلع نبی له صلی الله علیه وسلم صحابه ته وایي دا شو کې او دا خپل ساوی حلال کې او د خپل افتکار کې او زه چې جو واپس صحابه کرام خبره نه مني ولې نه مني هغه وایي چې نبی له صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلو چې موږ به طواف کوو موږ به عمره کوو بیت الله ته به ورځو نو کېدای شي چې الله تعالی به وحی راولېږي او نبی له سلام ته به وایي چې دا معاهده په هوا دا ختم دي او زه یې د ورځې پرې راځم لیکن هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم شو دا خبره ولا نه ولي کور تراغه په دغه ځل نبی له صلی الله علیه وسلم ته حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ته ام سلمہ رضی الله تعالی ام سلمہ رضی الله تعالی عنها خیمه کې ناشته ده نبی له صلی الله علیه وسلم خبره او ته وی د پیغمبر ولي وی خله خبره نه ولي زه دا ساروی عدالت کې او سرونه اخرى شي شو خله خبره ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ورته د پیغمبر له ما خبره ده وسنګه وی نه یو او خپل سوالې راواله كل مخان راواله او مخان لاله دې مخان ته راوست او بیا غیر راواله خپل اختبار نبی له سلام خوشاله دا واسانه خبره نبی له سلام خو راوستو او تاسو ته په پته چې نبی له سلام په مخان کې یو هغه وخو چې کوم باندې ابو جهل شو ګرځیدا دا ابو جهل مشهور وخو او دا د مکه خلک لارګي دي او د مسلمانانو شکل نبی له سلام هغه د ابو جهل او راوستو چې په نعمت مسلمانانو ته ملاوي هغه راوستو او لا مطلب دې مکه ورته وګورئ دا تاسو څنګه د مکه یو چې لګا ته پته لګی د دشمنان تاسو چې خول لري او دې دا وخت په وخت باندې تاسو کوم نو ورکول دا ډېره اهمه خبره ده دا ډېره اهمه خبره ده ډېره زیاته د مکه خبره ده د پیغمبر علیه السلام او صحابه او خو یې ځکه او خو مخکې علاوه او بیا ورپسې دا نور علاوه او بیا نبی علیه السلام نه یو وخت او کړو بس هغه کرام ټول اوس مبره نه کی نو بیا صحابه کرام خپل سوالي ادا کړل او یې کړو او روان دي نه بخله یو بل
إذا خلق بدر آدم النبي عليه الصلاة والسلام المذاكرة لقال حضرت عثمان رضي الله تعالى عنه لقال المدينة وسميتها حضرت عثمان رضي الله تعالى عنه جاءت اللعنة خلقوا طريق خير التوافق لا تخطف قيوان دين أغلب النبي عليه الصلاة والسلام بغير توافق يعني قصار شو جابوا بالنور بحضرت عثمان وجهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا جوز بيعاده سؤال نصوه كسان النبي عليه الصلاة والسلام فلاش بيعاده يقول بلا حضرت عثمان لتقول بدل أو دي بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أو نبي عليه الصلاة والسلام حضرت عثمان نقال به دالا عثمان أو دالا زمان أو داسي حضرت عثمان رضي الله عنه بيعرسكو باغيان راغلي كنا نخلوا بداية كراس كله بيتم بيعة الرضوان كنا بيعرسوا سادة جانو بيعة الرضوان زمان وبعد الكشويرة خلقوا ايه حضرت عثمان يو شهيد کو نزمان بدل مسکول قال نبی علیہ السلام بیعت الرضوان کړي او په ما د نبی علیہ السلام دون اعتمادو چې خپل لاس راوستو او ودا د عثمان لاس او دا زمان لاس او خپل لاس کې او دون په بل ځای باندې اعتماد نو سره اعتماد چې ما باندې بیا خبره دروغ شو مبارک حال صحابه کرام او همت او جرأت او شجاعت او قرباني هذا الله وده الله ده رسول الله اطاعت هغه الله تعالی دنیا تخکار کړو نبی صلی الله علیه وسلم په بیا چې صحابه کرام د فرق مراتب دي صحابه کرام په مرتبه کې د فرق دي په لکه فرق څه دی اول لا صدور صحابه کرام بیا چې د الله سره شرم مبشره دي بیا د بدر ولا بیا د بیعت الرضوان ولا دا واقعي مش هو نبی صلی الله علیه وسلم واپس راځو فلارك سورة فتح راغت إنا فتحنا لك فتحا مبينا قلت سورة حديبية سنة فتح هذا دي بعد إن شاء الله ولا تجي صباحا